السلام علیکم څنګه صحت ښه دی خیر دی دا د خدای تعالی خورکې میندې خویندې زموږ دلته کې راځي دا نو چې خیرماران راځي نو دا تاسو په دې کار باندې یاد اګاک چې ولاړی زیات اثر لړ کوي چې هغه ډېر زیات نه تنګ یو کسٹمر راشي 15 سره خیرماران هغه د موجودي هغه دلته دی په موږ چوکیداران هم درولي هغه دم جنشي کنټرول کولای دومره زیات ډېر زیات دي دلته چې دا خويندې میندې راشي نو هغه ته مولا ډېر زیات مغیو ته ولاړ دکاندار بازار صدر ولې کې کوشش نه کوي چې ټول راغوش کوشش ټول کوي هغه خدا نه مني کیږي چې هغه ډېر زیات دی هغه کم موږ مني کول کنه دوه درې چوکیداران هم نیولم دې لپاره جی دې څه بس تاسو ګاکم دی له پیسې ورکړي چې دلته راځي ګاکان نه غواړي چې کنه دکانداران نه غواړي دکانداران موږ نه راکوي ګاکان را ترا کوي جی ها جی او دا ګور بازار دی جی دا شافي مارکیټ دی صافي مارکیټ ها جی سړی چې دې ته راځي خامخا دوه پیسې زیاتې مراغسي دي باندې خو کې دوی له ها جی بس هغه راته وي رښتیا خبر کوسته خو په دکان کې ناسې د ډېرو کالو راسي دا ټول سوته دا پروفیشنل خیرماران دي که دا واقعي ضرورتمند چرته دي جی ضرورتمند دي جی دا ها جی اره کرا دی خوشا په پردي ګاوند کې سر رادن نه په دې خیرمانانو بسوي ټول بزنس ته د کې لک کسان چې هغه ضرورتمند دي زیات چې هغه بزنس ته د لپاره ټیکداران بار پر روډ ولاړی ټوډیانه ورسري گاډو کې د شپې کې نه او عزت والی سبجان صاحب دا خبره ده او ډیر کم بګی چې کنه هغه ضرورتمند دی غیله سو کم نه ورکي 10 روپیا ورکي په عزت باندې شړی مطلب تاجر غرق ته خیرمار مزیو کې جیم دغه دا همدغه شانته ده دا کاروبار دی دا مافیا دا ماتول پکار دی دا سوشل ویلفیئر ډپارټمنټ ایډیشنل سیکرټری حبیب عارف صاحب ډیر مشکور یو چې تاسو دا یو مهم سٹارټ کړ تاسو په مشره کې او زه تاسو دا یو خاص کوم د پیښور ولسم تاسو ته خاص کوي چې دا کاروي دی یو شان جاری وساتل یو میاش چې دا سلسله روان شوي بیا بنه په پټلې باندې چته نشي ناشتي او بیا بنه په دې ګوره بازار کې یا په نور بازارونو کې او پاډو کې خیرمان راخکار شي ډیره مهرباني تاسو ډیره شکریا دا خپل مختصر شان تعارف وکړئ نواب خان مې نامه ده د دې شفیع بازار نیب صدر یم او دکانونه هم دي دلته او د کپړې کاروبار دی د خیرمانو حواله سره د سوشل ویلفیئر ډپارټمنټ د هلي ځای سره وانی دي سبل غواړي جی خیرمانو د دې د نیولو چې خلک یې پوز لرا وستله خبره ده دا خبره چې دا خیرمار د دې نه لري شي یو خو مونږ ته تکلیف ډیر زیات دی بل دا چې کم گاک وی دلته کم خلک وی پبلک وی نو اغي بس رواني نو پکاردار چې دا دلته لري شي خبره ده چې دې څه بندوبست شي پروفیشنل دی کدی کې چې حاجتمن سړی نه تخکاری یار هغه غریب هغه حاجتمن چې کوم یم پکې خیب شي دا ټول دغه دی دا خپل هغه کاروبار دی جوړ کړی خپل روزګار دی او هغه چې کوم ضرورتمن وي کنه نو هغه غریب هم بس پکې ګډوډ شي نائب صدر دی ټول دکاندارانو ته وایي چې دوی له خود سره دا پیسې مور کوي تاسو خو په بند یاره خبره ده زه خو چې وګورم چې یاره دا سړی چې زه خپل ځاني چې وګورم چې یاره دې سړي کې داسې ضرورتمند څه خبرې شته نو خو بیا پټ بنا ورسره سوګي او دا چې کوم دا عام وي نو دا خو مونږ څه نه وکوله ټیمونه یاره جی دی خو هیڅ ټایم نه معلومه دي خو 24 غنټې تر ماښامه پورې سهار نه چې دی راشي تر ماښامه پورې دی دا ډیپټي یاره داسې یو ګروپ خو راته پته نه لګي چې یاره دی څوک راولي یا د چا چې ګور نه دا خبره ته پته یې کنه اوس ګوره په پردې په ماچ نائب صدر او کنه ګوره اکو بکو سړی خونه ګور دا یو بابا دی سلورو کسانو باندې روچت ک سهار چې دی څوک راولي خو څوک پک دی کنه یاره بالکل خو ما خپل ځان لیدل نه دی کوم ما ولیدو کنه نو ما وسیله د مرای نه نیولې او بس د خپل چې کم کار دی به ورسره کړی نه چې څوک راولي چې دا څوک راولي تاسو لګره کې وکي تاسو تاول سره وکي تاسو لکه ته ری کې وکي او یا چې کوم دا پروفیشنلی دا چې کوم دکان راشي کینې په دکانو کې موږ ته اطلاع وکړي چې موږ یې بوزو درنه او ټیک خبره ده بالکل ټیک مهرباني شکریا اره کته تاسو ټول تنګ یې کني واه تنګ نه د دې نیول هم ډیر زیات ګران دي پکای چې تاسو ته یو بلوټروت جیکټ خو اچوي کنه ځکه چې سره خو د منشیات ول سره خو دا بلیډونه دا چاړې دا ټول ارسدي سری دام داغینه برآمد ده دام داغینه برآمد کړه او د دینه ور سره علاوه نور چیزونه هم ډیر نیل کټرې شوي بلیډونه شو
او دا خو ډیرو سره دا برآمد کېږي کله دی د دغه دوران کې بیا دی دا لړم کی خو چې کله دی مزاحمت شروع کړي نو دا داسې راوباسي نو زموږ ډېر سټاف هم خوب کو په دې باندې تاسو روز په دې کې تاسو سه احتیاطي تدابیر تاسو د مرګرو ته وایي بریف کوي چې په کومه طریقه به نیسي او دا چې کله دی روزي موږ دی ته وایو چې دی د دی به اول لاسونو ته تاسو ګورئ د دی به لاسونو ته ګورئ چې دی که حرکت کوي نو اول به لاس نیسئ ځکه چې دی ټوپ کوي هغه ټایم کې دی دا شی راوباسي که دی د دی لاسونه ونه نیو دی بیا هر څه راوباسي او سړی وهي دی خو لږ ډېرې کمزورې خو دا لاس و چې ما خو کتل دا خو ډېر زیات مضبوط دی چې کله د نشې په حالت کې دا 15 کسان هم نشي کنټرول کولی او چې کله نشې مشي کینی بیا کمزوري خو چې کله د نشې سکلی او د پس کله مونږ منډو دی بیا کنټرول د ډېر زیاتی مطلب دا خو لوډ گاډي دی بیا په احتیاط بیا په احتیاط زموږ څلور کسان هم کم از کم نشي ایسارولی دا بلیډ کوم ځای د جی له خولې نه راویستلو خولې نه دا خوله کې ولې دا د یو څو ورځو ستاسو دا رواني ستاسو خپله مشاهده څه ده چې دا څوک راولي دا شاته دا کومه مافیا ده چې ما دې کې اندازه داسې چې کم از کم د دې خپل کسان دي صدر د دې سره بورډ دا کمې علاقې چې دې سره دي که نه د دې خپل کسان دي ځکه چې دا کسان مونږ اوچتو څه ټایم پس بیا دغه کسان چې اوچت کو نور لکه مطلب دا چې دومره د دې شاته څه مافیا اړه ماده چیرته دي د دې سیمې هر یو غم مې خپل غم ګڼلی دی مونږ یو چې مونږ هم ښه مونږ هم داسې ګرځېدو منډې تړې بېموالې په دې تمبه څوک راځي اواز مو واصب نه نشه راځي پلار دې غم وفات شو بیماری ته لاس یاره والله خلک ډېر سخت شوي دي که نه غواړم چې خندنې شي غواړم چې خوشحالي شي غواړم چې تکلیف ورک شي ته څنګه شکر سس کې
زه سر جی بس په دې مرداري راوختم پوډر باندې او بس دا کوم ځای زه سید آباد چرګان چوک آیس او هیروین خو په اسانه ملاوي ښه په اسانه بس سر جی 10 روپو ملاویږي او شرم یو ډیرانه کباړ او چت کو په غیم را کوي او جی مطلب چې لږ یو موټی کباړی نوم هم په د آیس یو سیګریټ کې واو خو صحیح دا وړي سو کسان ګڼ دي که یو دی دوه دي مړه بس سکلو والا نه خرڅ والا ډیر دي ورونه بیګان دي شته ورونه بیګان مشته مال د خدای مونږ ورونه یو مونږ والد صاحب وفات دی او پنځه رانه کشران دي کور ته ځې؟ کشر دی کور ته خو ځم راځم سید آباد کې اوس ته څه وایي بس مور بس همدغه بس زه ته ویم بس مړه ټول نه خفه دي او اوس دې شروع کړي دي که نه زما اوس دا والد صاحب مې چې چا وویشتو الله دې وبخښي د هغې نه بعد ما شروع کړي څومره مودې نسکې 5 کاله کېږي او دغه کباړ را بس ښه خپله مصري وم دوکان مې و او د لاهور کې دوړباز شاګړم اوس بس کباړ راټولوم بس هغې له ورکوم بس دا ته چې کباړ والا یک سړی موجود وي ګرځي خو پسې نه خرڅولو والا پسې هغه مونږ پسې ګرځي سر جي یو راشي هغه وایي څنګه چل سرې لږې درکم هغه لا تللی نه بل راشي خو دی د دنیا خرڅ والا دومره ورسره یي دلته ګرځي بس علاج لزو که نه علاج کول غواړي بس انشاءالله اراده خو مو ته شته دی کښېنه هلته خدای دې خوشحاله کړه کښېنه لکه کډم لاهور کې د دې غوړه د لاس دلته پروت یم. الله دې خوشحاله کړه سړی خفه شي ته راشه څه دې نوم دی امیره تیز وایه بچی امیره امیره بچی څونه عمر دی تقریبا 18 سال خوله کې ته بلیډ ولې ګرځې زویه حالانکہ میں ولیٹ نہ کرتا طرح جیب کی میں ولیٹ او سس کې آئس کا څونه مودې راسي زویه یہ جو 2 کاله ملاویږي دلته کې او یہ لگی کوم ځای ملاویږي ته خو موږ صدر نه روچت کړې ہم سر کی میں لگی تھی او یہ هر ځای کې او یہ آیس که نه هیروین هر څه ملاوي ہر سے میں لگی تھی څو ملای تر 100 روپو کباړ راغونډې درځي زیاد نہ زیاد جو 300 روپے کا بڑھ رہا ہوں بیا دا په نشاو کې او جی بے ته پیسې وړې که نه وړې سلنی میں گور کے اور کو بس نہ بس بغیر نشے بھی مور پلار دې شته اور میں بڑا پلان میں شے پلار د پسې راځي ګرځي لټۍ دی اوچتۍ دی بوزي دی او جی او جی نو دا جي خو به ډېر خفه کېږي او جی بس بلو تمہارا بس اگلا ہوتا ہے نہ پڑھ شون سے ته ته پټ شو او جی پلار به ګرځېدی زما یو زوی او پاغوند چونومې امیر چونومې امیر دی دی ته پټ شو اب هر کوڅه چڼ کوي چېر دلته بچته زما غزوی ناستي آیس بس کې پوډر بس کې د پلار دغه احساس چې دی نو دا ډېرو کمو خلکو ته کېږي دا به هغه پلار ته کېږي د چا چې خدای مکه د امیر په شان زوی وي دا چې په لارو په کوڅو کې تاسو پسې دا پلار ګرځي مور که نه تاسو ته د هغه مور د هغه پلار د درد احساس نشته هغه پاغونده چې ولا پلاس ورشه داسې بیا امیر کې څه خراب دی په 300 کالو کې د ځوانۍ ښکلا لا بل شان رڼا کوي دلته رڼا نشته دلته څومره تکلیف دی امیر زوی ولې نه پرېږدی نو جو اس علاج کھڑے بس بھی دوبارہ راوڑے ہیں جی پرېږدی زویه چې علاج دې وشي او جی ته څه کار کوې جی مونږ دیاړي مې اړیکه وم خیر مې د خیر غوښته چې روچته نه سر جی د نشه کوله ته څه نشه کوې زویه زه جی پاوډر څکم ستاسو څونه عمر دی زویه ما 13 کاله او نو ته د پوډرو له پیسې د کمې راوړې زویه جی کباړ ما باړ راټولو نو بیا ته پوډر نن سبا ملاویږي که نه ملاوي جی ارزي کې ملاویږي چې دغه سړی به موږ څنګه ګیر کړو دا چې کوم چې تاسو له پوډر وایس درکړي زویه جی بس دی بس ناستي بس نشیان والا راځي ورته نه هیلي او دا په هر ځای کې تاسو ته دا شی ملاویدی شي ورځي کې ملاوي هر چوک کې ور چوک کې ملاویږي ته په کوم ځای کې کښېنې بس کله یو ځای کې کله بل ځای کې
ته د 100 روپو پوډر د روزانه سکې بس کله 300 کله 500 بس په کابل چې سم راغونډې خو بس 50 کو کور ته ولې نوړې لګې پیسې بچي بس جی بس کون غلی واس کور ته نشو سي ته د کم ځای زر تیراو مور پلار دشته ها جی مور پلان مشته مور پلار خو پسې دلته کې ګرځي مرাজি هم د پسې ها راځي را بس ډیر پس راځي ته وسره زینه ولی نه بس ورسره لاړ شو بس ورځ پر دوه پس بیا راشو ته مور نه یادېږي بچي ولی ته نه یو بس دې شیرانه ير کړی دي خانجي ټیک ته قربان کېنه ته ها سړی ډېر خفه شوي وي دې زمانه خوږې رښتې یې کړې دي دا خپرونه بس د دې سره لږ تقریبا تماموم تاسو ټول ښکلي یې ښه تاسو خو تکړه خلک یې ته کې خیر ماران هم ناست هغې ته هم خیر مه غواړئ ښه کور کې نه او نن چې کوم محکمه تاسو بوزي نو ستاسو به علاج هم کوي تاسو ته به رزق سلسلې هم برابرې او کوی دی شي چې تاسو ته یو ښه کسب هم وښیي او چې کوم ملګري نشه کوي هغې به علاج هم کېږي قدرمنو یو بل ګاډی دی پای کې کوم زنانه دي د هغې سره یو دوه درې خبرې کوم بیا به خپرونه سرته رسي دا پرېږدئ ښه दिन के कितने कमा लेते हैं आप 500-400 रुपया बन जाता है आपके शौहर भी यकीनन होंगे हाँ काम वो क्यों नहीं करते करते हैं ये कपड़े पुराने घरों में लेते हैं बर्तन देते हैं आप क्यों भीख मांगती है बस जब वो नहीं जाते मैं चली जाती हूँ बच्चे हैं 5 गुजारा नहीं होता है ये छोटा बच्चा सारा दिन बाजारों में घुमाती है अब तो सर्दी के दिन है बस गरीबी है कम से कम इस बच्चे का तो ख्याल रखें आप तो दिन के 500 कमा लेते हैं गरीबी दूर नहीं होती बस घर का खर्चा झुग्गियों में तो रखते हैं झुग्गियों में रहते हैं हाँ फिर जगह का भी किराया देते हैं 2000 एक खेमी आप का तो सारे उस मैदान में रहते हैं उस ग्रिंग रोड वाली साइड पे आप भी रहती हैं झुग्गियों में हाँ 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 झुग्गियों में तो 500 के अगर लगा ले साहब तो महीने के कितने हो जाते हैं बस रोजाना तो 500 नहीं होते हैं कभी 200-300 मिल जाते हैं बच्चे हैं सारा दिन इस बच्चे के साथ भाग दौड़ कभी उस तरफ कभी इस तरफ सड़कों पे ना बड़ा मुश्किल हो जाता है कम से कम बच्चे पे तो रहम करे ना आप तो माँ है ना बिल्कुल सही बात है शोहर को कहे मुझे ना निकलवाओ ठीक है घर पे ही रहे कपड़े सिलाई भी करती हूँ आप कब से मांग रही हैं हो गए तकरीबन बहुत अरसा हो गया आप भी झुग्गियों वाली है कि हाँ नहीं ना इसके साथ ही हूँ अच्छा कितना कमा लेती हैं आप 500-600 रुपये बस कमा लेते बच्चे हैं आप हाँ है कितने 4 और शोहर शहर भी है। नहीं वो काम कर रहा है कि नहीं हाँ करता है काम तो आपसे क्यों भीख मंगवाता है बस क्या करे गुजारा नहीं हालात ख़राब है ना महंगाई इतनी होगी कि कहाँ और आप कहाँ से हो लाहौर के ये आप सारे लाहौर वाला आके इधर खैबर पख्तूनख्वा में भीख मांगते फिर पेशावर में बहुत बड़ी तादाद है इसकी क्या वजह है नहीं हमको तो 5 साल हो गए यहाँ पे बाकियों का पता नहीं है और आप मतलब ये आपके जो झुग्गियों में रहते हैं तो बहुत सारे लोग सारे ही भीख मांगते हैं आपके मर्द हजरात काम नहीं करते इसकी क्या वजह है ज़्यादातर औरतें भीख मांगती हैं पढ़ाई नहीं है हमारे में पढ़ाई नहीं है मर्दों को नौकरी नहीं मिलती है बस छोटा मोटा कारोबार मर्द करते हैं कोई जूती सिलाई करता है कोई लेकिन आपके मर्द काम नहीं करते ज़्यादातर नहीं करते क्यों झूठ बोले मैं ठीक हूँ बच्चे आप क्या पीती हैं नशा करती हैं आप नहीं भाईजान मैं पहले सिगरेट पीती थी अभी छोड़ दिए जी अभी झुग्गियों वाली हैं नहीं मैं इधर इमामी कानूनी कुल बाहर में बाही रहती हूँ पेशावरी हैं आप जी मेरा खावन शुगर का मरीज है बेचारा कभी उसका काम टाटकइयों को लगता है कभी उस बेचारे का नहीं लगता है तो गरीबी भी है हमारे पास खर्चा भी नहीं होता है دا چې لاړ شي د دې بیا د علاج معالجې او نور چې کوم سلسلې وي نو هغې باندې لږ شانتې ما لږ بریف کېږي چې دا چېرته ځي بیا د دې خوراک خرچه نور څه مونږ سره چې کم ټیم پورې وي که نه کوډ ترو دا مونږ ریلیز کوو بیا کم بیګرس دي ایډکټ خو زمونږ سره خو زمونږ سره یو میاشت وي او بیا دغه کنډیشن ته ګورو کنډیشن باندې میاشت هم کیدی شي 35 ډیز هم کیدی شي او 45 ډیز هم کیدی شي بس هغې نه بیا مونږ دغه کوو چې ریهیب وشي بیا ریلیز کوو